أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرہ آیت نمبر 245 تے مسئلہ د جہاد بیان دلا وسوی جہاد بغیر د انفاق نه نکیږي، مال بلګې د الله په دین باندې هغه کا سوق دی چې الله لا قرض حسن ورکی، خیسته قرض الله به ولا سو چند ورکی. الله تنگی راولی، فراخی راولی، اللہ لبا ورزی. آیت مبارکہ کی ترغیب دے انفاق طرف تا و مختلف طریقوں باندی. یودا چی اللہ رب العالمین قرض غواړي، بیا قرض کہ یو مسئلہ دا دا ورکول او بیا غستل. قرض ورکول دی او بیا داغی واپس غختلوم دی، نو دغه سی اللہ لا قرض ورکول دی نو اللہ با داغی بدله واپس ترکی. دویم قرض چی دے نو دا دسه دا چی یو سڑے دے او اغله دی قرض ورک او په دې قرض تی وس بدله غواړي، ډېرې تی غواړي، لس تی ورکړي او 12 تی غواړي، نو دې ته څه وایي؟ سود وایي. الله تبارک و تعالی په دې آیات مبارکه کې دا خبره کوي چې خیر دی تاسو یو بل سره سودی معاملات مکوئ، د یو بل نه ډېرې مه غواړئ، خو اللہ رب العالمین لے ورکا و اللہ با ډیر صدر کئی. گوری دلتے یو شرط لگولے دے چھ اللہ لا قرض ورکا، قرض حسن. قرض حسن ستوئی؟ قرض حسن دیتوئی یو شرط پکی دا دے چھ دا دا حلال مال نہیں، اسی نے چھ حرام و لگے، حلال مال لگول. اغا مشرکان د مکی چو ناغیم بیت الله چې جوړاو ویل پدې کې به حرام مال نه لګاو، دې کې به ټول حلال لګاو. د دې وجې نه حتیم بار پرې خیره خرچو سره کم شوی و، مال ډیرو خو حرام او حلال مال ټول رسیدنه. نو هغه حتیم چې کم د بیت الله مقام دی زید او داغینا بہر خلق طواف کئی، اغی دغ سپری خودو. دویم شرط دارے چھ دابا ورکے بیتوی بن نفس، پا خوشحالی دا زڑا باندی. کلا کلا سڑے مال لگی خو زڑی نیو، نانا دابا بیتوی بن نفس. دریم دادے بلا من ولا ادا، چالے چھ ورکینو پاغا باندی بے اثباتینو، آسینا چھ لگے احسان دیو سراوکا او بیا ورتوائی چی تو خود ما پڑوڑو غٹ شوی او تم اللہ ماتا خبری کی. بلا من ان احسانات با پہ نکی، زباتل با نکی، سنگ چی دو پختانو رواج دے. چا سارا لگے احسان وکی نو بیا پہ زباتل کی. ولا ازان سلورم شردادے چھ رد بدی بنوائی، ردی بدی بنوائی. فقیر راغی غریب تی سغواڑی نو هغه ته بد اراده مو وایه، هسې نه چې اوس هغه ته وایي د غټې پنډۍ دي
غټ غټ لاسونه دي خو زه چېرته مزدوري کوه که نه ولا اذا رد بد به نه وای او پنځم شرط دا دی چې کوم څیز ورکوي نو هغه به ښه څیزي هسې نه چې زیاتې شي نو د جماعتي شي کوم څیز زموږ نه زیات شي نو اکثر د جماعت شي زیاتی شي د جماعتي شي او زیات شي نو د جماعت شي خیال دی شه زوړ جانماز زی څه دی جماعت خیال دی دی که نه مړه خو چې څه زاړه دي نو ما راته مخکې واقعه ذکر کړي دی دی باندې بهرحال نو دا به یو چا کوم څیز ورکوي نو هغه به بهترینی بهتر څیز هغه به لګوي کله چې الله رب العالمین